الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدق الله العظيم. دی سورہ یاسین آیت نمبر 19 پورے مجھا ترجمہ او تفسیر بیان کړای وو. دا خبر مکړی وا چې الله تعالی کوم رسولان ورلجلی ولل یا دې رسولان والرسولان ولل بیا دو دا خبره او توکړلې چې کتا سي من نسو بیا مو بموجه نقصان به تر ورسو. بیا دو ورته ویلا ان ذکرتم آیا چې تاسو ته نصیحت کا وسی روغ خبر ته تکولسی بیا تاسو مشتدغه سوایو. دو دام مایلس شوری وو چې د کلی ایخ پلونه یو سړای په طرف باندې راغی. حبیب نام وو چې کله د کلی ته دا الله والخلق راغلی ولل د ایمان پر راوړای خود کور لشکی په سیډ باندې وو. دالته د الله خلق سره قربانی کړي دا خبره منلې دا الله تعالی تر قیامت ورځې پورې بیان محفوظ کړ. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى اراغایل کلی ایخ چانگنا اقصا اصل چلره توای یو سړای په طرف باندې قال چی ویلا یا قومي اتبعوا المرسلين تاسه د غر لجلو سلو خلقو پس شاعت روان دونگ والا خبر او مانو اتبعوا من او تاسه تابیداری ده هیغا ذات والاو کو لا یسألکم اجرن چه آتا سے نا چه معاوضان غواری وهم مهتدون ابلا خبرداده چې دا خلق پسی خلار باندې دی هدایت یافته دي تاسې دی دو والا خبر آغا اومانو. بیا دو چو وکړل دو دا سړای خپل بادشاہ ته پیش بیا بادشاہ ورته ویلا افا انت آیت چې تای دغه رسولان ولا خبر منلې دا اوس هغه بادشاہ ته چې کوم د جواب ورو آلت الله تعالی نقل کوي ومالیا او چدی ما پارا لا اعبد الذی چې زه نکم عبادت غزات وال فاتوارنی چیزې پیدا کړای و الیه او د طرف ته ترجعون تاسو به واپس کول سو. ترجعون چې د کومه پدته باندې پیشتا معنی دا د چې واپس کول بسو دی چې د تاسو مرضی چې دخل مست دالته یو خبر دا چې دا سه ورته ویلا چې زبیا ایغه ذات وال عبادت وال نکاو چې زی پیدا کړای ول دوی نو پیدا کړی ادا سه وال نه ورته ویلا چې زبه واپس کیږو ته تاسو به واپس کیږو. دالته دوا شایان دي یو دادا چې الله تعالی یو نعمت تر باندې کړای ایرا شکریا واجب ده. ان نعمت قدر کول ضروری دي نو جکه د
د ایغه نعمت اضافت جان ته وکړه. پیدا کړي خو یې ټول لول کنه، خو چې کوم خالق دا پیدا کړه او ایغه والا خبر د منله ان نسبت جان ته وکړه. ادا بل خبر چې بیا مو په پته لګي، بیا به آلته پته لګي چونکه سپکتن والا خبر وا، بیا ایغه اضافت دو ته وکړه. بیا چې کله دا خبره وته وکړله، دلته یوه خبر ده دا ده چې الله تعالی لارې چې موږ خو تکلیفان نه دي لیدلي کنه، ځکه چې تکلیف لوري باندې موږ له سره ورجو نه، تکلیفان به خامخا میلاو کېږي. دا لار داسې ده. هغه یوه خبر به ته ذکر کړه. وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ سه، بیا چومر وجو درې ماشومان ویل ران جن کا کوي، وی ته خلیفہ وی ها وی راجا بیا موږ والے او زیل وسه مخ چې خلیفہ به موږ او زیل وسلې پلار مو مردا بیا مو بنی می خړلې اني مو به خرچول. وی چې دا وسره روان سه په لارې زړل صحابي وتی چې شاید وتی ابو بکر صدیق دوره ګران لار پریشه د بده بچرانګي ورجو. مقصد دا ده چې دین اسلام باندې صحیح عمل کولو چې به تکلیفي هغه برداشت کوو. بیا خالی په دغه شی باندې خبر بستی نه کړه، دا وته وایي اتخذو من دونه الہتا، آیا زه ونیسم ما سوا د الله تعالی نه نور خدایان، ان یریدنی الرحمن بدر، کچیر ارادو کی رحمان ماتا بدرین پا تکلیف سرا لا تغنی عنی شفاعتهم، دی دو سفارش آغا تکلیف لمان لده کوای نس شیئن دو رکدر ولا ينکزون انم ورن اخلاص وایسی. دا هغه یو حدیث مبارکه ده چې پیغمبر علی السلام فرمای صحابی ته چې کټوله دنیا ته یو جیسی فائدہ درکې نیسی درکوای چې الله تعالی نه خوش اګه نقصان درکې نیسی درکوای دې عقیده جوړول پکار دي. مازدیګر ما ته چا خبر کولا نموږه د نور خدایان تر شاو دا کوم دي، وی چې داسې دمګری ته ورغلی ولولو بیا باندې نه یو کاغذ پر واچد. دا مې بل ورځ ته ویلی و بیا ته وای چې حدیث قدسی ده. حدیث قدسی معنا دا چې الله تعالی پیغمبر علی السلام ته فرمایلی چې داسې وایي چې زه بنده سره هغه سه معاملہ کوم چې رنګ دای ما باندې ګمان کوي، جکه خو هغه سی باندې او وستل چې خدای پاک دی او وستل ایغه نه په وینو سره رااله ولی چې تاسو د غلطه عقیده چې نوره زور. مقصد دا ده چې ما سوا دی الله تعالی نه چیش نه د سړای نفع د ضرر توقع نه لري. الله تعالی فرمایي دی ایغه حبیب والا خبر نقل کړي انی اذن کچیر مداسه وصل چې مای د غالانه ما سوا نور خدایانو خبرو مندله لفی ضلال مبین به خو بز په واضح گمراهی شي. د اکثر راځي چې شیطان د تاسو عدو مبین ده، دا ضلال مبین د مبین معنا ده چې داسې گمراهی داسې بدبختی داسې دشمنی چې هر څوک په پیژ. انی آمنت بربکم، وای ما ایمان راوړای د پر رب د تاسو باندې فسمعون اغنه کو خلق ته وای تاسو ما خبر وار وو تاسو دې په دې گواهان یو. به چې کله دا خبر وته وکړل کنه
بیا دا حق و سره دا هر وخت دا سلی دی چې مخالف پتا ته نقصان در کوي خو واس پورې مدار ده بیا دو مړ کا سړی اوس هغه خبر الله تعالی من چې پریش لسیخ وای کی لدخل الجنه ویلی سلی ولدتا ادخل الجنه جنت ته داخل څه معنا چې د شاه اعلی په لارې چې شهادت چاته ملاوسی ایغا حساب کتاب پورې ټیم نستا بس سیخ په جنت ته ځي دالته یو خبر ده خبره ده چې دا یو انسان وکنه تکلیف او تر رسیدلای کور مال بیا او بچی بیا او هغه بزاړي کنه الله تعالی ته چې وای چې جنت ته داخل سنو ده به خوش نه خوش پای کنه پته ولګیدل چې د دنیا او د ایغه دنیا په ارچش سره فرق ده وینه دای خوشحال دا کړه چې ماشومان زاړي پته ولګیدل چې نه دا زړه اصلي ده ان دا خنداګانی اصلي دي اصل خوشي هغه ده چې سړی الته کامیاب شي او اصل غم هغه ده چې سړی الته ناکام شي الله مو دې ناکام نکړي چې کله الله تعالی لوري نه دته دا میلاو سره حکم متوسه قال دولا یا لیت قومی یعلمون اے کاش چې ما کوم په دې پایدله په چیش باندې پایدله بما غفر لی ربی په هغه شی باندې چې ایغه لوجن الله تعالی زو بخښن په چیش یو بخښه الله تعالی نیکو خلقو خبرې ومنل اکه رسول دا اکه د رسول والرسول دا وجعلنی من المکرمین او الله تعالی زو وګرځول له چانه لئیغه بندگانو نا چې ایغه تا عزت ملاو سلای انسانانو لورینا نه دی الله تعالی لورینا نو چې کله دو دا اهل الله یو سړی قتل ک الله تعالی فرمایي وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ندی مجر نازل کړي په قوم دې د باندې ورستا د قتلولو دې دنا یو لشکر له اسمان نه وما كنا منزلین اموجه نه داسې کار کو ان كانت الا صيحه واحده دا نول مگر خالی و تیز آواز د جبرائیل امین وال فاذا هم خامدون بیان نعمت دو داس ولل کسکروټی چمړیس دالته یو خبر معلوم اصله ادا چې الله تعالی نیکو خلقو ته تکلیف ورکوي یا الله تعالی عذاب متوجی کیږي شکلونه به مختلف دا عذابونه دا خو پیغمبر علی السلام په توفیل مشسرا نرمی ده چې عمومي عذاب بنئ خو نور ساید افیکٹ په خامخای چې خلق چې تا ته روغه خبر کوي اته شاته په سیوای خو نن وسنا وخته یا حسرتن علی العباد به ان شاء الله سبا وایو افسوس پیغه خلقو باندې چې دو ته روغه خبر کولسی بیا دو غپ پورې لګی یہ غپ مختلف مراتب دي به ان شاء الله به سبا وایو الله دې مشتمل کولو توفیق نصیب اللهم امين یا الله ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کومه ترجمه تفسیر مو کو مشتمل کولو توفیق نصیب یا الله لانجو کا شالو مصیبتوں نمو ساتھ اخیرا خاتموں کے ایمان کے وصول